دی چې فصل ته ورغلی دی دا دومره د زنا اولاد دی چې د هغو نه زما وویل بېجبانه مال دی تاسو د هغه چغې اورېدلي دي قسم دی چې د هغه اوښ چغې تر اسمانونو پورې رسېږي لکه د صالح علیه السلام په زمانه کې چې هغه اشتا د اوښ نه خپې والوي هغه دغه نه هېر شو چې الله پرې باندې عذاب راوسته دې طلاق د اوښ نه دغه وواله دا موږ ته ظلم نه ښکارېږي محترم خو چې د الله وینا ده نو هغه موږ ته ظلم ښکاري موږ ویل چې دا دومره بېجانه ساوي راپرځول دا څومره ظلم شوی دی هغه بېجبانه مات سره محترم چې ته ترې نه خپه ووې د اوښ بچی دی په ریګستان په یابان کې ناست دی مالک ورسره ولاړ دی او هغه اوښ جاړي محترم جاړي سترګو نه اوښکې بهیږي او چغې وایي دا ظلم نه دی یو عجیبه جمله نه وایي ای موسی علیه السلام ته زما رب یو اواز وکړي موسی او د اخرې جمله وایي موسی ورسه دغلته یو بدکاره ښځه مړه ده او پرې باندې جنازه وکړه د خدای بدکاره ده او جنازه پرې باندې وکړه زما رب ورته وایي ها بدکاره وه موسی علیه السلام راغی زنانې وکته پرته وه مړه پرته وه گویا چې موسی علیه السلام راغی زنانه ته لاس نشو اچولی نو لاړو وارثانو تپوس یې وکړ دروازې ته ولګوله دروازه چې کولاو شو ویې کتل موسی علیه السلام ولاړ دی ویې کتل څنګه چې تاسو تشریف اورې کړی ده څنګه راغلی دی ورته جواب کې وایي ما ته الله وینا کړې ده چې دا زنانه باندې جنازه وکړو دفن یې کړه وایي ښه وایي دا خو موږ عاد کړې ده د خپل دغه دا خو زموږ نه ده ما ته چا وایي چې دا ستاسو ده وایي ها زموږ وه اوس نه ده زموږ وه اوس نه ده دا بدکاره ده دا موږ د خپل دغه نه ختمه کړې ده او چې دا اواز ورته وشو نو چې دا اواز ورته وشو موسی علیه السلام اوس ما ته د الله وینا ده نو د خپلو امتیانو ورته وایي ټیک ده موږ به یې د سر راوالي جنازه به پرې باندې وکړو خو ته د الله نه تپوس وکړه چې د دې په باره کې تا ته ولې ویلي دي که دا سوال جواب دې راته کړ نو موسی موږ ستا دین پرېږدو بس واپس به دین ته کوو موسی علیه السلام ډېر خبر شو زنانې راوسته جنازې پرې باندې وکړه دفن شوه موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړو چې کوهي تور ته لاړو خدای ته اواز وکړو خدایه تا ماته د یو زنانه امر کړی چې دا زنانه باندې جنازه وکړه او هغه زنانه بدکاره زنانه وه په معاشره کې په زناکارې ښځې باندې مشهوره وه خدایه ما د خپل امت پیغور راکړ چې ته یو پیغمبر او د بدکارې زنانه په جنازه باندې ولاړې او زمونږ کور ته دې دپاره ولاړې چې راشه دا زنانه بوځه او پرې باندې جنازه وکړه یا به موږ ستا په لمن باندې داغ لګو یا موږ له د دې خبرې جواب پکار دی یا به داغ لګو یا جواب پکار دی یا موږ ستا دین پرېږدو خدایه ستا د دین او د خیرت سوال دی نو زما رب ورته اواز وکړ موسی توجه شو ها دا خبره صحیح ده چې دا زنانه بدکاره وه تاسو ته عجیبه جمله نه وایم ما ووایي چې موږ ته دا ظلم ښکاره کېږي دا ظلم اوښ قسم دی چې د اوښې نه خپه والی ما چې وکتل په ایمان مې درېږه مې د سترګو نه اوښکې بهې دي داسې بدحال شو او تاسو ته د اجبار موږ ته دغه ظلم ښکاري چې د الله وینا کړې د قرآن پې تذکره کړې ده چې فصل لربک وانحر محبوبه کوم رب دپاره چې مونځ کوې نو دغه رب دپاره قرباني وکړه بس پکې عقل پې باندې نه چلېږي دا سوال به کوې چې خدایه زما نه دا فریضه په احسنې طریقې سره ادا کړه او یو جمله تاسو ته د ظلم بله ووایم بس انشاءالله الرحمن مسلمېږي وایي موسی علیه السلام زما رب وایي ها دا بدکاره ښځه وه دا بدکاره ښځه وه ښه ښځه نه وه لیکن دا ښځه د یوې شپې د بدکارۍ او مجرخانې ته روانه وه مجره یې کوله ډانس یې کوي شپې له یو ډېرهګانو د دغه خانانو ته شپې یې ګویا چې وګډېده بدکاري یې وکړه په لاره را روانه وه چې ویې کتل د کوهي خواته یو سپی پروت دی او هغه په ژبه باندې لمده ژبه څټي لمده ژبه باندې دا ځمکه څټي او لمده ځمکه څټي وایي دې پوه شو چې دا جوړتګي شوی دی نو خپله پړه د بخاري روایت وایم خپله پړه یې ویسته او هغه کوهي ته یې ښکته کړه په هغه پړه کې اوبه راویستې او دې سپي یې ورکړې دا ادا ماته دومره خوښه شوه چې تمام زناګانې او بدکارۍ یې څومره کړې وې په هغې باندې ما د عفو قلم راکړ تمام ګناهونه مې ورته معاف کړه
داسې مې پاکه کړه لکه انسان چې د خپل مور د ګېډې نه پاک پیدا شي دومره مې پاکه کړه ما وی د دې نه پاک کې د دې نه ګناه ونه شي دا زما مخلوق سره احسان وکړ چې سپی معاشره کې موږ ته بد ښکاره کېږي چاته کنځل کومه نو سپی ورته وایم موږ نو یاره چې تا د ځان نه سپی جوړ کړی دی دا بد دی او کنځل دی سپي له اوبه ورکړې زما رب ته ادا خوښه شوه زما رب موسی په دا ادا باندې مې تمام ګناهونه معاف کړه او په دغې باندې مې باندې اعلان جنت وکړه محترم یو سپي باندې بخاله وشوه نن موږ معاشره کې د اوښې نه محترم سپي والده چې په سپي باندې اعلان جنت کېږي نو د اوښ په فکر کولو در باندې جهنم هم واجبېږي نو ما وویل دا پکا جهنمي دی چې د بیجبانه نه دغه والی موږ ته دا ظلم ښکاره کېږي زما پیغمبر خو تر دې یو جمله ویلې ده کله چې څاروي راپرځوي او حلالوي نو چارو ورته دې کلیمه مه کوه ځکه دا د دغه خلاف دي چې دا څاروي وینو چې کله دې راوغورځو څاروي او راسم دې نو قبلې ته دې ور مخ کړ او ګویا چې کله دې پې چاړه راښکله نو د شا د طرف نه پې باندې راشه چې دې غونډې ویني او چاړه پې داسې تیزه چاړه راښکه چې د یو لاس سره دا څاروي دم خشي چې تکلیف پرې نه وشي دا زما د پیغمبر وینا ده نو ما وویل دا ډېره مبارکه اوس ده په دې باندې زما پیغمبر فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د څاروي نه قطره په ځمکه چې دا څاروي د ځمکې سره څومره نږدې کې ستاسو خیال نو د ده نه اوله قطره په ځمکه باندې پاک کې ټپک قربان کې د ټپک دوالو نه مخکې چې چا قرباني پکې نیولي الله د تمام انسانانو چې چا قرباني نیولې ده د وینې د ټپک د ځمکې نه مخکې الله د دې ټولو بخښنه کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه